څلور کروڑه سیوا خلک چې دلته اوسېږي هغه ټیکس ورکوي د هغې سره سره زما په صوبه کې ګیس پیدا کېږي بجلی پیدا کېږي تیل پیدا کېږي ټول معدنیات زما په صوبه کې پیدا کېږي او دا معدنیات ځي چېرته زما عوام ته د دې معدنیاتو فایده څه ده معمولي غونته علاج د هغه په هسپتال کې نه کېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن سبا چې کومه موضوع روانه ده چې سوشل میډیا کولاوي چې سوشل میډیا ته ځای نو موسی خان هر طرف ته د موسی خان تفسیرې روانې دي چې موسی خان وفات شو. نو د موسی خان د وفات کېدو حقایق څه دي وجوهات څه دي د په کم بنا په کم وجوهات باندې وفات شوی دی. موسی خان په ملاکنډ یونیورسيټي کې سټوډنټ و د شپږم سمستر او ملاکنډ یونیورسيټي کې هغه تعلیم حاصلولو څه وجوهات په بنا باندې هغه ته شوکاس نوټس جاری شو هغه بار ته وتلی د شپې په موټر سایکل باندې او هغه اکسیډنټ وشو. اکسیډنټ نه بعد چې د بټخیله هسپتال ته راوړو بټخیله هسپتال ته چې دی راغی نو هلته انتظامیه چې دی د دوی نه معذرت وکړو چې یاره زمونږ سره د دې څه داسې حل نشته دی او دا تاسو پېښور ته اوسئ. د موسی خان یو نارمل غونته اکسیډنټ چې د هغې علاج هم په دغه کې نه کېدو په ملاکنډ ډسټرکټ چې کوم دی ملاکنډ ضلع چې کومه ده نو په دې کې تقریبا 87 لاک نه سوا خلک اوسېږي او دلته کې زندگی تیروي خو دې خلکو ته دومره هسپتال مهیا نه دی چې په دې کې یو معمولی غونته کې مریض علاج وشي چې معمولی غونته مریض د اکسیډنټ شي او د هغه علاج وشي د هغه علاج دلته ونه شو هغه یې پېښور ته ولېږلو پېښور ته چې هغه ورسېدو نو هلته کې آی سی یو بیډ هغه ته آی سی یو بیډ چې کوم دی هغه ته میلاو نه شو کوم ایمرجنسي هغه ته چې کوم ضرورت و په دې ټایم کې د هغه کم مرګري چې بوتلی دی هغه قام له مبارکي ورکوي نو دا خبره تاسو په خپله باندې واورئ. مبارک شه قامه زما موسی مړ شو ستا د پېښور په هغه پلازمینه کې چې یو آی سی یو کې یو بیډ هم نه و چې موسی یې پې سملولی وی د هغه موسی خان مسله دومره نه وه مسله د څه نه جوړه شوه هغه صرف او صرف د انتظامیې د غفلت نه جوړه شوه هغه صرف او صرف په هسپتال کې د سهولیات نه ہونے کی صورت کې د هغه چې دی نو هغه ته مرګ واقع شو. کو چېرې د موسی خان بر وخت ټریټمنټ شوی و بر وخت علاج شوی و نو دا مسله به پیش نه راتله. نن نام نهاد لیبرلز راپاسی او هغه وایي چې د موسی خان مرګ چې کوم دی دا د رباب نه شو او هغه رباب نه قسمه قسم شعرونه دي څوک وایي رباب په مونږ جماعت توړو یو سا بل سا دلته کې خبره ګول مګول مذهب ته راوسته. څوک هم دا سوال نه کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د 4 کروڑ نه سوا خلک زندگی تیری ژوند کوي دا خلک چې د ټیکس ورکوي حکومت ته د دې وجې باندې ټیکس ورکوي چې دته د زندګۍ ټول سہولیات میسر وي د دې وجې نه دا خلک ټیکس ورکوي. خو دلته کې څوک په هسپتال باندې خبره نه کوي دلته کې خلک هوا یونیورسټۍ ته ورکوي وجوهات څه دي چې یونیورسټۍ ته دی هوا ورکوي او د یونیورسټۍ بدنامي کوي. ډېر خلک هم دا غواړي چې دا پښتانه همیشه په تیارو کې پاتې شي. نن زما په ملکنډ کې چې کومه یونیورسټي ده دا د دې متعلق نه ده دا د ملکنډ په متعلق دا ډیره کمه ده خو بیا هم دا یونیورسټي بدنامیږي بیا هم زما نوجوانان چې هغه د تعلیم نه لرې کېږي ځکه چې دا نوجوانان د تعلیم نه لرې شي چې دا د تعلیم نه لرې شي چې سبا زما مدنیات څومره هم دي چې هغه په استعمالېږي او زما نوجوان د دې مخې له نه راځي ځکه که زما نوجوان تعلیم یافته شو نو مدنیات هیڅوک نشي استعمالولی که زما نوجوان تعلیم یافته شو هغه به سبا راپاسي او د خپل حق تپوس وکوي. خو دلته کې صرف او صرف یونیورسټي په ټارګټ باندې ده پرباب په ټارګټ باندې دی خلکو ربابونه راغستي دي او څوک یو ځای ناستي څوک بل ځای ناستي او د موسی سره یکجهتي کوي. نو د خدای ظالمانو تاسو چې رباب رالی چېرته ذکر اسکار شروع کوي چېرته تلاوت شروع کوي چې دې موسی ته خو د دې نه څه فایده وشي د رباب نه هغه ته څه فایده کېږي هغه تاسو ته الټه نقصان رسوئ الټه هغه ته په قبر کې تکلیف ورسي. نو دې وجوهات چې دي او د دې حل دا نه دی چې ته یونیورسټي په ټارګټ باندې کې یا د رباب راوچت کې تو دغه ادارې راونیسه کمې چې ذمہداري ادارې دي چې ما یو بچی اکسیډنټ وکړو یا ما ته د یو معمولی اکسیډنټ پیشنټ چې کوم راځي کوم مریض چې راځي زما په هسپتال کې د هغې علاج نشته هغه زه د بټخیلې نه یا د ملکنډ نه پېښور ته وړم 4-5 غنټې زه سفر کوم او پېښور ته یې رسوم او په پېښور کې هم بیا هغه ته بیډ نه میلاویږي. اخر د دې به حل صحیح د دې به حل دغه د دې ذمہوار به زمونږ ادارې مونږ به د دې خپل ادارو نه تپوس کوو او ادارې د دې نه شاته پټولو کوشش دا کوي چې هغوی په یونیورسټي باندې بعض د هغوی چې کومې چمچې دي په یونیورسټي خبره ورړئ او په رباب خبره ورړئ دلته خبره د رباب او د یونیورسټۍ نه ده دلته خبره د ادارو ده. زما
صوبه چې دا خود مختاره ده. زما د صوبې خلک چې 4 کروڑ نه سیوا خلک چې دلته اوسېږي هغه ټیکس ورکوي. د هغې سره سره زما په صوبه کې ګیس پیدا کیږي، بجلی پیدا کیږي، تیل پیدا کیږي، ټول معدنیات زما په صوبه کې پیدا کیږي. او دا معدنیات ځي چېرته؟ زما عوام ته د دې معدنیاتو فایده څه ده؟ زما عوام نن چې دی د هغه علاج معمولي غونته علاج د هغه په هسپتال کې نه کیږي. د دې به حل صحیح د دې سیز حل پکار دی. او زما نوجوان چې دی نو هغه رباب راغستی دی، هغه یونیورسټي بندوي. بھائی یونیورسټي نور هم فعال کړئ، یونیورسټي نور هم تاسو سیوا کوي چې زما نوجوان تعلیم حاصل کړي، د دې تعلیم په رڼا کې هغه خپل حق تفوس وکړي.